اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. قابل قدر سامعین و ناصرین، غواړم تکفیر باندې خبرې کوم. خو دغه تکفیر چې ته ویلی شي، علمای اهل سنت، علمای دیوبند، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام جعفر صادق، امام خمینی رحمت الله علیه، داسې څاوسې مجتهدین دغو ټولو په باره کې یوه خلاصه غونته کوشش کوم څه زیات وخت نه واخیستلی شي، خو یو تنویر اذهان دپاره څه ذهنونه ورڅه منور شي. موبایل ورځې کوم کلیپ کړی دی، عدنان به خدای ورته جزای خیر ورکړي، چې هغه ډېر وایرله شو دې حوالې سره. هغه کې اثر سړي بیان مو ور کړلو. یو بل د کافر ویلاله، دې ته عربۍ کې تکفیر نه ویلی شي. تکفیر دا چې یو کس مسلمانو کې نه دی، مسلمانو ټولي کې دی او ته ورته یې ته کافر یې. دې حوالې سره دا درته عرض کوم چې اول ټولی چې مسلمانو کې پیدا شوی دی، چې هغه تکفیري نامه ځان باندې واخیستله، هغه خوارج دي. خوارجو کې غم دا و چې که چا ګناه وکړي هغه بس ویلې دا کافر شي. مثلا چونه زنا وشوی، نعوذ بالله، چونه غلیا وشولې، نه اسلام کې هغه فاسق وي. فاسق خپل حدود دي، خپل شرایط دي، اما دوی به دا ویل چې که چا ګناه کبیره وکړي بس دا کافر شو، یعنی اسلام نه وته. الملل والنحال جلد 1 کې د شهرستاني علامه یې چې اولینه فرقه چې هغه د تکفیر لاره اپناو که هغه خوارج دي. و دوی سره که چوک څه وجنګېدلی، دوی مقابلې کې دوی د نظریه باطله کې هغه کې یو امام ابو حنیفه هم دی. امام ابو حنیفه کتاب الخمیس چې نیټ کې سرچ ورکړو انشاءالله رسي، هغه یې چې لا نکفر احدا من اهل القبله، چوک څه قبلې طرف ته لمونځ کوي، چوک ویلی نه وي، کومې فرقې سره تعلق نه لري، که هغه قبلې طرف ته لمونځ کوي زه هغه ته کافر نه نشم ویلی، هغه کفارو کې نشي راتی، هغه مسلمان دی. حتی یو وارې داسې وشو چې همدغو خوارجو یو وفد واستولو امام ابو حنیفه ته چې مناظره ورسره وکړو. یو کس یې ګیر کړلو، هغه شرابخور و، بله ښځه وه هغه زنا نه حاملې شوې و، بیا یې اندي حالات کې خودکشي وکړله. نو امام ابو حنیفه ته چې کله راغلله، هغوی کوشش دغه و چې دا اسلام نه وباسي. امام ابو حنیفه ته وکړه چې دغه مرد چې شراب یې څښلی دي، یا دویم څه زنا کړي دی، بیا خودکشي کړي دی، آیا دا یهودیان دی ویله نه، آیا نصارا دی ویله نه، آیا مجوس دی ویله نه، بلکې ورته د کو شهادتین دل ویلي، یعنی لا اله الا محمد رسول الله دل ویلي. امام ابو حنیفه ته کو څه دا وایي چې دا ایمان کې دا ویلی شو چې دا ایمان دریمه حصه د لري، څلورمه حصه د لري، پنځمه د لري، آیا دا خبرې موږ کوای شو ویله نه، ایمان کې حصې میسي نشته دي. نو دې کې خوارج 500 شول. چې کله 500 شول نو ورته د کو امام دا راته وایي چې دا بهشتیان دي که جهنمیان دي. امام ابو حنیفه ورته کو چې دا زه نشم ویلی. قرآن آیات ربي انهن اضللن كثير من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحیم. زه دا نشم ویلی. حتی زه به ابراهیم علیه السلام کول ته پیش کوم چې هغوی د څه ډېر کسان څه دي ګمراه کړل، که څوک یې ما پیروي وکړي هغه ما نه دی، که څوک ما عصیان وکړي خدای غفور رحیم دی، خدای به وبخښي. یعنی هغه دا خبره نشوه کوی. حتی ایمان په باره کې قسمونه نه یوي که نه چې پلنکی کافر دی. کافر مطلب چې ایمان نه ووتلو. آیا ایمان څه خیل ته ثابتېږي؟ امام ابو حنیفه یې بما جاء من عند الله فی الجمله دون تفسیر، څه خداوند عالم طرف نه راغلي دي مغه باندې ایمان راوړه، خو هغه قرآن دی، خو هغه رسول الله دی، خو هغه الله په باره کې دی، خو هغه قیامت په باره کې دی، دون تفسیر. وشه دې کې تعویل و تفسیر ضرورت نشته دی. اندازه دا وایي چې خدای شته، خدای د زمانه رسول الله خاتم النبیین دی، ختم نبوت نه کې دا دی، قرآن دی، هغه دنیا دی، قبر و قیامت دی، دغو شیو باندې که چیرې دی باور دی، یقین دی، امام ابو حنیفه یې چې بس دی ما په نږدې چی دی مسلمان دی. دې کې وشه نور ریسر ضرورت بیا نشته څه ته وایي چې نه ته دا شی ویلې نه ماني، دا نه ماني، نه دا جزئیات و بیل بحث دی، یعنی کلی طور باندې دا مسلمان دی. امام شافعی هم څه دی، یو کتاب دی التذکره فی الفقه شافعی، اندر کې دا شوي دی
ځکه چیرې یو کس یوه ګناه یې وکړله یو زیاتی ورسره وشو زیاړې ورسره وشوې نه هغه سره زه هغه کس قبلې طرف ته لمونځ کوي زه کافر نه نشم ورته ویلی. بیا ابو زکریا نووي چې دا د امام شافعي فقه شارح دی ابو زکریا نووي هغه یې ځکه چیرې یو مسلمان دا وایي چې او کافر یعنې بل ته وایي چې او کافره بغیر د داسې خپل کفر ثبوت راوړي ته په خپله کافر شو. ویلی چې مسلمان ته چې کله کافر نه ویله حقیقت کې اسلام ته کفر نسبات ورکړلو دا نبوي ای. دین علاوه شیخ الاسلام تقی الدین سبکی چې دا شفیع مذهب علماو نه دی هغه یې چې د مؤمنانو تکفیر د پاره قدم خستله دا ډیر سخت دی. چا چې زړه کې ایمان موجود دی هغه مسلمان دی هغه مؤمن دی. لذا یو کس حتی کچیرې بدعات ویلی نه کوي اهل بدعات ویلی نه دی خو که چیرې هغه لا اله الا محمد رسول الله یایي شیخ تقی الدین سبکی چې علما شفیع مذهب نه دی هغه چې بیا هم زه کافر نه نشم ته ویلی چې تکفیر یو وحشتناک امر دی داسې اسانه طریقه نه دی چې څو فورا چا په باره کې وایي چې ته کافر شولی. امام غزالی یایي الغلو فی تکفیر والا کتاب کې څکه چیرې تو نه زر کفران زنده خلاص ولو کفران څنګه تو نه خلاص شو څنګه واجب القتل دی دو غلطی دوره غوټه نه دی کوي تو لاسه ایتو خبر واجنه که چیرې د یو مؤمن مسلمان لاګه غونته وینه تعالی شو مړ نه شو یعنی مثلا که اوس حجامات کوي پتری سره تونه ویخته کټای الله غونته ځای زخمی شه لګه وینه روزي هغه چې د لګه وینه کوي تو ځنه خبرې واجنه مسلمان روتله تو چوک سی وب لګل هغه نه گزار وکړه هغه غونته وینه وروته دا ګونو ډیره سنگینه ده په نسبت د تو نظر کې فرعون نوسنه وسی دا غټه غلطی ده. امام احمد بن حنبل دو هم یای مسند الامام احمد بن حنبل جلد 8 کې دا شته ده چې د مسلمانو تکفیر کوله ځنه ګناهانو وجنه یا ځنه خبرو وجنه جایز نه ده و چوک اعمال وجنه اسلام نه نوځي که چیرې ځنه اسلام احکام باندې اعمال نه وکړلو دې سره اسلام نه نوځي. دا امام احمد بن حنبل یې بیا د امام احمد بن حنبل یې چې شیر یو کس بل مؤمن ته ویل چې ته کافر د کفر مغه طرف ته ورګرځي هغه یې چې نه صرف د لا اله الا محمد رسول الله شیر ایوان جمله ویل هغه چونکه روایت ده ایوان جمله لا اله الا الله ویل کافر مسلمان ده و هغه امام احمد بن حنبل یې چې مسلمان شونه د پارنده کافر ده چې خدای نه ایمان وروړي قیامت نه جنت جهنم باندې قیامت باندې حساب باندې لذا داغه شي نه دی. احمد بن حنبل اسامه بن زید په باری کې چې دا صحابي دی یو جنگ کې یو لکاوه الته ځنه کفرون وتختدل یو محاصره کې راغو چې کله محاصره کې راغو هغه فورا ویل لا اله الا الله نو اسامه بن زید کوم دی هغه قاتل کړلو مړی کو قاتل کو نو پیغمبر ته کله دا خبره راغله پیغمبر دو څو واری وته ویل اسامه ته څو وری من لک بلا اله الا الله یوم القیامه ای اسامه تو به ورځ قیامت چو خل سید خاصنا څه باوجه څنګه خلی باندې لا اله الا الله وو یا رسول الله هغه فرار حالت کې ویل پیغمبر دو ته کو ته عزت سره له او ته نه خبر وې څه کافر شوه دی ته نه خبر وې څه د منافقت کوي بس اندازه ظاهر کې له خو کفی ده کنه تو ته څه ضرورت څه تو هغه قاتل کو اسامه یې څه د خبرې واجنه د پیغمبر سورې قیامت به تو چوک بچي د خاص نه څنګه لا اله الا الله تو قاتل کو اسامه دې څه کاش زنن مسلمان وي یعنی هغه وخت نه مسلمان چې مولا سه کاس قاتل شول نو وکس یو کاس هغه دوره هغه جنگ دوران کې هغه څه ده د خبره کوي وخت ته کافر نه شي ویلې ونن وکس بازار او ځنه مليان سټیج باندې ودریدل او فورا داسې جذبتي خبرو سره چې کوي دی یو ځوان نه پوي وینرګار مکه هغه کافر نه راول کوي. علماء دیوبند په باره کې څو نکته ته ذکر کوم هغه کې یو شبیر احمد عثماني دی چې ډیر مشهور دی
کوم اکفار الملحدین فی ضرورت الدین پاکستان مکتب عمر فاروق څخه کوم دی هغه ځینه کتاب چاپ شوی دی هغه یې څه د ټولو عقیدو بنیاد توحید دی توحید خالص توحید صحیح څنګه توحید ربوبی وته دي چې څنګه الوهیت صفات رسی ټولو مذاهبو کې دا موجود دی اسلام نه لا بل شته نشته دی پس لہذا توحید دې سمو تاسو ټوله یو زیار ټولوي څوره فرقې دي مسلمانو کې دا ټولو قدر مشترک څه مشترک پوینټ دی هغه توحید دی مفتی محمد شفیع عثمانی هغه هم یې ضروری احتیاط دغه دی چې که سړی نه یوه خبره راوته څه مبهمه دی و هغه کې مختلف امکانات شته هغې خبرې کې څه با وجوده څه که چیرې هغه راټول کړي هغه کې کیدای شي ته وایي چېره دا خو کافر شو دغه خبر واجې نه لیکن یوه داسې واجه څه هغه سره هغه مسلمان شونې نه کونه څرګندېږي نور رواج یې پرېږده وه د یوې واجې باندې ودرېږه مسلمان یې وګرځوه کسه څومره ښکلې نکته یې ذکر کړي دی مفتی محمد شفیع عثماني څه که چیرې مثلا هغه دومره ډېرې خبرې وکړي دومره ډېرې زیاړې وکړي ځنه کارونه وکړه څه تا ته خو کارونه بس یار دا خو کفر والا ناخ کې دي اما ون پوینټ کې داسې دی څه هغه واجې نه دا پاتې لګي نه دا خو مسلمان دی ته ون پوینټ وخواه نور پرېږده امام مالک هم دا خبره کوي محمد تقی عثمانی څه شیخ الحدیث دی حوض علم دارالعلوم کراچی مجل البلاغ دی مولانا محمد قاسم نانوتوی څه دی هغه هم دی حوالې سره یې څه حتی سر سید احمد خان څه هغه مثلا ځنه داسې عجیبه نظریې دي څه قرآن په باره کې عجیبه خبرې وحی په باره کې عجیبه جبرائیل په باره کې هغه یې څه زه دی په باره کې هم څه دی نه شامله څه دا کافر دی دا ویلی شم چې یو نادان دوست دی مو لکه چې هغه دوره هغه دی و نن سبا بیا دا ډېره باده خبره ده انشاءالله زه به یوه ورځې دې حوالې سره هم مکمل کلیپ وي 10-15 منټ چې هغه کې زه اشیا او عقیده توحید حوالې سره معاد حوالې سره قیامت حوالې سره امامانو حوالې سره سجدې حوالې سره ټوله ذکر کوم چې موږ د کوم خدای منو مو خدای چې سره برابر نه دی خدای خالق کائنات دی ټولو مخلوقاتو باندې خالق دی هغه د ټوله د خدای بندګان دي انبیا دي امامان دي دغه باندې به انشاءالله کوم خو به هر حال په کار دا دی چې موږ دې حوالې سره ډېر حساس شو دین علاوه زه ما د ذکر کو د علماء اهل سنت څه کوم دي اکثر څه کوم دي هغوی ابوالحسن اشعري نه پیروي کوي علم کلام کې ابوالحسن اشعري هم دې مسالې کې دوره سخت دی چې هغه کله مړ کېدلو نه ابوالحسن اشعري دا وویله چې اشهد علی ما باندې گواه وسوی چونکه ابوالحسن اشعري څه اکثر پاکستان کې څه کوم دي علم کلام کې څه کوم دي هغه اشعري دي هغه اشهد علی ما نه گواه وسوی انی لا اکفر احد من اهل القبله چوک څه قبلي طرف ته لمونځ کوي زه ته کافر نه نشم دا جرأت زه نشم کوای بیا افسوس خبره ده څو کسان روشي ګینې چون افراد نه سټډي نه دغه مفتیان نه خبر کفر فتوا نه لګي څو د اشیاء او مجتهدینو ذکر کوم سید کاظم طباطبایی یزدی ده هغه یې ایمو په نږدې د اشیاء عالم العروة الوثقی جلد نمبر 1 یې چې کوم کاس الله نه منکر شو توحید نه منکر شو رسالات نه منکر شو یا د دین ضرورتو کې یو ضرورت نه مثلا المنځ نه انکار وکړو البته چې دین ضرورت نه وي هغه صورت کې دا کافر کېدلی شي چې هغه ضروري شونې ته د دین متوجه نه وي که چیرې متوجه دی هغه صورت کې کافر دی ویلو که چیرې متوجه نه دی بیا مو ته کافر نه شو ویلی خو داسې طریقې چې هغه دین ضرورت نه انکار وکړي چې هغه رسالات او مثلا المنځ نه دی واجب نه انکار کوي چې دی سره پیغمبر نه انکار وکړي که چیرې منکر د رسالات منکر د توحید کافر دی که نه دی کافر دین علاوه آیت الله عثما محقق کرکی دی هغه یې د شیعه علما ټوله فرقې د خوارجو د غلات د نواصب د اهل تجسیم د نجس ګڼي اما دین علاوه څومره نور مسلمان دي چې هغه ما سره قبلې کې شریک دی ما سره لمانځه کې شریک دی ما سره د دین ضرورتو نه انکار نه کوي هغه ما مسلمان ورور دی آیت الله عثما خوی بزرګوار هغه خپل تنقیح کتاب کې شته چې هغه شی چې هغه سره یو سړی مسلمان ثابتېږي هغه سره هغه پاکه دی هغه مولا محترم دی هغه جان ناموسه محترم دی هغه چې دی داسې انسان د خدای وحدانیت باندې عقیده پیدا کړي
داسې نبوات باندې هغه اقرار وکړي، داسې معاد نه منکر نشي، بس دا مسلمان دی. لذا که چیرې یو کس هغه شیعه لباس کې راپاڅېږي، هغه مثلا یو سني ورور ته کافر نه وایي، غلط د کوي ویلي، څه په کار د خپل مجتهد آیت الله عظمای خوی بزرګوار پړو کې څه هغه یې چې مسلمان شونې دپاره الله باندې ایمان، نبوت باندې معاد باندې نه. زه دغه ځای کې یو سني مجبوره شم چې راشم ما سره 12 امامان ومنه کنې سره د مسلمان نه کړم، نه هغه سني د شیعه مجبوره وشي چې راشه لکه څنګه زه څه د خلفای راشدین د پیغمبر جانشین ته بیا ما سره مغه شې منې کنی بیا د مسلمان نه. هغوی علماو دا خبره کړې دی چې شیعه اول مجبور که صحابه کرام ته چې هغه پیغمبر جانشین وکړه کنی بیا مسلمانی، نه شیعه علماو کې چې دا خبره کړې دی چې سني مجبور که چې شیعه او په شان ته هغوی امامان د پیغمبر جانشین وګڼي کنی بیا مسلمان، دا خبره یې ونه دی کړې. مانس کې څه شو کوي هغه هغوی خپل مرضي دی په کار دی، بیا یې دی جواب دوی سره بیا ورځې قیامت موجود دی. یوه طرف نه مفتی دا خبره نه دی کړې. دین علاوه نور از دی کو مجتهدین دی امام خمینی بزرگوار والا فتوا بات ذکر کوم څه غیر الاثنا عشریه من فرق شیعه، اثنا عشری څه 12 امامان منی، دین علاوه سوره فرقی دی اذا لم يظهر منهم نصب ومعادات وسب للسائر الائمه الذين لا يعقدون بامامه طاهرون. هر هغه کس هغه شیعه اثنا عشری نه علاوه دی امام مسلمان رور دی که چیرې هغه امو اهل بیت علیهم السلام سره کینه نه کوي، بغض سره نه کوي، زیاړې نه ورته کوي، مای مني، خو لیکن زیاړې بغض هغه زړه کې ورته نشته دی، هغه امو په نږدې طاهرون دی، هغه پاک دی، هغه امو ورور دی. لذا ضروری نه دی چې زه یو مسلمان ورته وایم چې خامخا څنګه زه امامان ونه مغشې ته ما سره منې، نه بیا سني شیعه پاتې نشوله. یا مثلا هغه سني شیعه مجبور کړي چې راشه دا وایي چې صحابه کرام د پیغمبر جانشین لکه څنګه زه ګڼم هسې تا وګڼه، دا شی یو بل مجبورولي جمله نه شیعه و فقها و مفتیانو نه ذکر شوی دی، نه اهل سنت فقها و مفتیانو نه ذکر شوی دی. دا یوه خلاصه وه چې د تکفیر حوالې سره ما ذکر کړله څه ډیر خطرناک امر دی، ډیر حساس امر دی چې هم شیعه علما او فقها دی باندې خپل بیانات خپلو کتابو کې تحریر الوسیله د امام خمینی د نور علماو ما ذکر کړل، دغه باندې په کار دی مو سوچ وي. امام مالک دا جمله به ذکر کوم بس ختم کوم چې امام مالک یې کچو کې 99% د کفر نخ کې موجود دي، 1% هغه کې د اسلام نخ کې دی، 99% اگنور کا 1% باندې وتر کې. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.